د یو نوي پروګرام سره زه مشال خان خبرې وکړو د کویټا په دورې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دورې دوران کې گفتگو کړې ده چې د افغانستان د طرفه څومره هم شدت پسند ګروهونه دي په خیبر پختونخوا کې داخليږي او دلته کې حمله کوي. حالانکه د پاکستان چې کوم اعلی حکام دي یا د غوي ګاونډي ملکونه دي نو غي سره سکیورټي تنازع یا د طالبانو باندې کوم پریشر دی نو هغه ورځ تر ورځې زیاتېږي. د بلوچستان چې کوم دارالحکومت ته یعنی کویټا دورې په دوران کې وزیر اعظم شهباز شریف دا هم وویل چې څومره د شدت پسند افغانستان نه چې کوم ګروهونه شکلونو کې د پاکستان ترازی د غوي داخلي چې دغه مسلسل دي او په خیبر پختونخوا کې غوي حمله کوي. هغه دا هم ویل چې په دې کې انډیا هم شامل ده چې کوم دا غوي فیسیلیټیټرز دي او پاکستان په نشانه کولو کې د دې ګروپونو مالی او عسکري معاونت چې کوم دي نو هغه دوی ته انډیا فراهموي. شهباز شریف وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې زموږ چې کوم مشرقي همسایه ملکونه دي یا غي شدت کې چې کوم کردار ادا کوي نو پاغي دهشتګردۍ کې او غي سره چې کوم تنظیمونه دي او بیا مالی او عسکري مدد کوي نو پاغي کې انډیا چې دغه په سر فهرست باندې ده. هغه وایي چې د شدت پسند افغانستان نه د خیبر پختونخوا کې داخليږي او دلته کې حمله کوي او دا داوا هم کوي چې په دې کې دین زیات غیر ملکی. شهباز شریف دا بیان په داسې وخت کې رالو چې کله د پاکستان خاص طور پر په خیبر پختونخوا او بیا بلوچستان کې مسلسل د ترهګرو د حمله چې دي نو دا زیات شوي دي او د دواړو صوبې یعنی د افغانستان نه متصل او په اسلام آباد او د طالبانو ترمنځ تعلقات په دې وجه باندې هم ډیر زیات خراب شوي دي چې د پاکستان دا موقف ته چې دای چې کوم دا ګروپونه دي د افغان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالوي او په دغه منصوبه بندۍ کې او د چې کومه کاروایان کې دا د افغانستان د خواله کیږي. بل طرف ته د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار دا هم وایي چې د طالبان چې کومه مطالبه دي هغه په خپل یعنی بین الاقوامي ځمېداریان هم پوره کوي او افغانستان ته د نورو ملکونو یعنی خصوصا د پاکستان خلاف چې کومه حمله کیږي دا هغه هم ورته دا وایي چې د پاکستان خلاف استعمال نشي. وزیر خارجه یو پریس کانفرنس کړو په پریس کانفرنس کې بیا غوډه خطاب وکړ یعنی اسحاق ډار وویل چې موږ په دې خبره باندې ډیر زیات زور راکو چې د افغان طالبان حکومت د بین الاقوامي ځمېداریانو چې دین هو پابند کړل شي او په دې خبره باندې دي د یقیني شي چې د افغان ځمکه یو ملک لپاره هم یعنی پاکستان نه بلکې یو ملک لپاره هم او خاص پاکستان خلاف دمکیان یا حملو لپاره چې دین دا نور استعمال نه کړل شي. د پاکستانی حکام دا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی چې کوم یا بي ال اي چې کوم دانو د دې سره چې کوم ګروپونه وابسته دي یعنی په افغانستان کې د دوی ګروهونه موجود دي او التنا د دې کراس بارډر حمله کوي او منصوبه بندي کوي د دې ټریننګ الته کوي د دې فیسیلیټیټرز دي. بیا طالبانو باندې داسې چې کوم خبرې کیږي نو دا غوي دا وایي چې په افغانستان ځمکه چې د یو ملک لپاره به هم نه استعمالېږي. په افغانستان او په پاکستان کې چې کمې مسلې روانې دي یا کم اٹیکس کیږي بیا سبا 11 جولای دی نو د افغان چې کم کډوال دي غیر قانوني هغه باندې سخت ټریک ډاون شروع کیږي. ویل کیږي چې په یو هفته کې 8000 نه برابر خلک چې د افغانستان ته منتقل شوي. په لنډي کوتل کې چې کم کیمپ ته نو الته کې سټیل هغه ته غوښنه فیسیلیټیز نشته کلیرنس کې هم هغه ته ډیر زیات مشکلات دي. سمانه به د افغان کډوالو باندې سخت ټریک ډاون شروع کیږي او خاص کر کله چې خلکو ویل چې په بورډ بازار کې سټیل افغانیان دي یا نور داسې بازارونو کې سټیل شته دي نو الته کې اوس سخت اپریشن دغه خلاف شروع شوی دی. سوانه د وفاقي د صوبایي د پولیس او ټول چې کوم انتظامیه دي نو د هغوی اپریشن چې دی هغه د افغان کډوالو خلاف استعمالیږي. اپریشن چې کوم کریک ډاون دی نو هغه بکیږي. دینه علاوه بیا گورنر او بیا وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدي هم د لنډي کوتل چې کوم کیمپونه دي الته دوره کړي ولته انسټرکشن ورکړو چې د هر قسم فیسیلیټي ورکړي خو اوسه پورې د هغه خلک چې د ضروري سيزونو نه چې د محروم دي. هغه دا وایي چې هغه په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی او د هغه بچي او چې کوم کور والدي یا ماشومان دي نو هغه هم نه غواړي چې هغه د افغانستان ته واپس لاړ شي. بیا د پاکستان طرف نه چې کوم خبر راځي نو د افغان طالبان هغه بالکل هم نه قبل یو پاغي معنی داسې قسمه داوا او هغه وایي چې زموږ خاوره د پاکستان سره چې د چا خلاف هم نه استعمالېږي. بیا دلته چې کوم خلک د بارډر پتروزي نو پای کې ویل کېږي چې کم از کم د کریک ډاون نه پهله یعنی کریک ډاون نه پهله چې کوم سلسله روانه وه هغه سټیل روانه ده. ویل کېدل چې دروازې به یعنی زر گاړو پورې ځي خو اوسه پورې که اطلاعات راځي او وګورو نو زر ګاډي خو نه خو پاغي کې 300 ګاډي چې دغه دروازې روان دي.
بیا غیر قانوني چې کوم افغان دلته کې اوسېږي هغوی ته چا په کرایي کورونه ورکړي د هغوی کاروبارونه چې هغوی ته دکانونه په رنټ ورکړي دي او د هغې خلاف به هم کاروایي کېږي. بیا دا وینا به راتله چې دلته کې کوم مالدار افغانیان دي نو هغوی ته څه نه وایي، ټول زور چې دی دلته په ریړو والا، دلته غریب طبقو والا او دلته چې کوم کاروباریان دي په هغوی باندې زور راځي. نو پولیس دا هم وایي چې یا صوبایي حکومت وفاقي حکومت وایي که هغه مالداره دی او که هغه غریبه دی ټول به دلته نه وطن ته واپسی سي، ځکه چې په پاکستان کې کم حالات دي. نو هغه دا هم وایي د چې کم په پاکستان کې حملې کېږي یا پاکستان کې چې نن سبا کوم سکیورټي صورتحال دي، ترهګري ډیره زیاته شوې ده، نو پای کې دا ویل کېږي چې دا د افغان د طرفه کېږي. نو دې وجې د افغان د غیر قانوني افغانیانو خلاف چې د کریک ډاون نور به هم سخت کېږي. او بیا په 13 ورځ په بلوچستان کې چې کم حمله شوې وه او د نه پهله په کراچۍ کې چې کم حمله شوې وه نو ویل کېږي چې هلته 3 ترهګرو په کوم کې وژلی شوي او یو پکې ژوندی نیولی شوی، نو هغه هم ویل چې زه د افغانستان یم. یعنې دلته چې کوم هغه راځي پاکستان بې بنیاده خبره نه کوي. کېدای شي چې د افغانستان هغه کس راغلی او هغه ټرین شوی و، خو په دې شاته د نور خلکو هم لاسونه دي. نو چې کوم غیر قانوني افغانیان دي تاسو چې کوم بورډ بازار کې یا دلته کارخانو مارکیټ کې یا نور هم په نور ځایونو کې تاسو ته ښکارېدل نو هغه به اوس نه وي. او دلته کې چې کوم دلته د افغان اوسېدونکي دي چې هغوی ته کله وویل چې تاسو نه ځئ نو هغې ویل چې یاره پاکستان د نه پیله موږ ته داسې ډیډلاین راکړي او دې ځل هم موږ نه شو تللی او موږ به د پاکستان حکومت ته نور هم مهلت واخلو او موږ ته د لږ نور ټایم راکړي ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کورونه دي. نو آیا اوس دا خبره ده چې پاکستان ته به اوس نور مهلت میلاو شي یا نه؟ د نیکسټ پروګرام پر راکې ماته اجازه تلو. الله پامان.